په مقصد مې پوه شوي د دو طبقو د وجې نه الله دا ملک ساتي دا قوم ساتي دا خلق ساتي خلق وایي دنیا ته یې روانه کړه تا ته څه دنیا روانه کړه تا ته خپل ذکر اذکار کوئ خانقاه کې ناست دي خپل ذکر اذکار کوي طالب ناست دي په مدرسه کې ذکر اذکار کوي دوی خپل کتاب وایي څوک ذکر اذکار کوي نه چاته غږ کوي نه چاته نقصان رسوي فایدې رسوي نقصان چاته نه رسوي او بیا هم الله تعالی هغه ملک ساتي هغه قوم هم ساتي هغه خلق هم ساتي یعنی دام درته وایم که اوس دا ټول مؤمنان الله لرې کړل یو ورځ پس هم قیامت را روان دی بیا قیامت ته الله نه ګوري ښه ولې قیامت تر هغه پورې نه راځي چې په ځمکه باندې الله ویونکې موجودي نو قیامت نه راځي ښه و چې کله الله ویونکې ختم شي څوک نه بس پاک قرض به شپېلی والی شي اوله ښه شپېلی والی